په ټوله نړۍ کې 3 دسمبر د معذورانو دپاره ځانګړې ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې صوبایي حکومت بېلابېلو ځایونو کې د معذورانو دپاره پروګرامونه تابع کړي. همدغه شان تېره ورځ په سرای نورنګ کې الخدمت فاونډیشن او نیا جیون ویلفیر ارګنایزیشن په تعاون د خصوصي خلکو دپاره د یوې دستورې تابع وکړې شوه. آصف الله خان څوک چې پخپله معذوره دی او د معذورانو حقونو دپاره کار هم کوي، دوی په دې موقع باندې وایي دا جی شوری خو زه ټول پاکستان بلکې دنیا لیول باندې لګیا ورې 10-15 سال نه افراد به هم معذوری لپاره ما خپل کتاب لیکل دا چې د پاکستان په اردو سے پہلا یو مستند کتاب دا چې یک کتاب نه د کشمیر نه اوسه کراچي او بلوچستان پورې خلکو نه مستفید کېږي. نو الحمدلله گیا خو ډېر مخکې نه یو خو موږ ویل چې اوس فیلډ د خپل علاقې ته هم دغسې چارو کوو په دا چې دلته ډېر زیاتې مسایل دي. دلته ډېر داسې بچي دي چې هغوی سره ویلچیر نشته، چې هغوی سره نوره څه سهولیت نشته. په کورو چې مقید دي داسې خود ساخته قیدې تنهایی تیری، نو دوی ته سپورټ کول پکار ده، هغوی ته ویلچیر پکار دي، هغوی والدین ته داسې انکریج کول او شعور ورکول پکار دي چې په دوی باندې تعلیم وکړي، حکومت یې فیسیلیټیټ کړي او دو د معاشرې یو مفید رکن ونه جوړ. ګوره چې یوه جنرالایزډ علاقې ده، دلته خلکو سره دوره شعور نشته، نو چې کوم موږ نوره ضلع سره کمپیر کړو نو موږ ډېر پاتې روان یو. د سرکاري ادارو ته لږ هغه پکار دي چې دو په دغه حوالې سره چار تیزه کړي، په دې ټولې نه زیات چارې کول چې کوم پکار دي په دغو علاقې ښه دي. نو بالکل تسلي بخش خو نشو ورته ویلی او انشاءالله دوی نه به موږ امید لرو چې به دا چار تیزه وي. سوشل اکټیویسټ افتخار حسین څوک چې سرای نورنګ سره تعلق لري، دوی وایي چې موږ ته پکار دي چې د دې خلکو ته حوصله ورکړو. په پاکستان کې یو شمېر داسې معذوري دي چا چې خپل قبلیت په وجه په ټوله نړۍ کې نوم پیدا کړی دی. نوموړی شاعر عمر دراز مروت صاحب وایي چې زه به تر څو یم در په در عمر دراز مروته، زه به تر څو خپل حقوق په دعاګانو غواړم. نو دو خلکو ته پکار دي چې داسې پروګرامو ته روزي، پروټیسټ وکړي، خپل حقوقو دپاره اواز چکي. لکه څرنګه موږ ولیدله ښځو ته حقوق نه میلاو کېدل، نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم دغو ښځو حقوق دپاره اواز بلند کړ او نن ښځې په کوم مقام باندې دي. نو دغسې موږ معاشرې چې کوم ټرینډز دي، کوم نظریات دي یا چینج کېږي، دا خلک به موږ په معاشرې بوج ګاڼه، خو نن دا خلک موږ د پاکستان نام روشن کوي. په 25 سپتمبر 2021 باندې تاسو ولیدله چې په یونایټډ نیشن چې میس سایما سلیم چې بلایند پرسن وه، هغه انډیا ته څرنګه جواب ورکړ. موږ علاقې ثناء الله خان مروت د بلایند کرکټ ټیم ریپرزنټیشن کوي د موږ علاقې ورلډ کپ کې لاو کوي. دغسې که موږ ګورو د پاکستان اولنی سیول جج یوسف سلیم، نو دا خلک مخته ووتل او دنیا ته ثابته کړه چې موږ چې هم ابیلیټي سته دي. او یوه وړوکې ما چې معذوري سته ده، ما لاس په شولسلی لبه ما پښې شولسلی، نو دې دا مطلب نه ده چې زه پوره بیکار اصله نه، ما دماغ سته دي، ما لاس سته دي، ما وجود سته ده، نو زه دې معاشرې لپاره کار کوای سم. نو ټولو نه ضروري کار دا ده چې دو به پخپله روزي او اواز به چې کوي او دا معاشره به پس ته دو ته حقوق ورکوي. خیبر پښتونخوا حکومت معذورو خلکو ته توجه ډیره کمه ده. هغوی په تعلیمي ادارو، هسپتالونو او په تګ راتګ لارو کې یو شمېر ستونزې لري چې له وجه یې زیاتره معذوري د کورونو نه بهر راوتو ته غاړه نږدي. په دې موقع لکي مروت مزاحیه فنکار عظیم خان پیلي وویل چې د حوصلې سره سره موږ ته پکار دي چې معذورو خلکو مالی مرستې هم زندگی چې زه وایم چې غوټه نه غوټه خوښي روغ صحت ته چې الله پاک چاته ورکړي، نو دا د زه وایم ډېره د خوښي مقام ده. خو بهرحال بیا مزدوري دي الله پاک پیدا کړي دي، نو موږ دا وایو چې موږ د دو قدر وکړو، داسې قدر نه وکړو چې موږ دو ته پیسې ورکړو، موږ دو ته کورونه مځکې ورکړو، خو د دوی حوصله ځایي کوو ځکه چې الله پاک په خپلو فیصلو شو پیږي. نو نن دلته چې عالمي کومه ورځ ده، کوم مزدوري راغلي دي، ډېر ګڼ تعداد سره ناست دي، تاسو وینو، او ډېر عام شخصیت هم راغلي دي. نو موږ په دې فخر کوو چې الحمدلله په نورنګ چې داسې یو زبردست
انعکاس شوی ده چې هغه ته ډېر زبردست تکړه کسان راغلي او سماجي شخصیت چې کوم دی هغه راغلي دي نو مزدورو سره د پوره تعاون موږ دا وایو چې خلک دې کوي. معذورو خلکو سره یووالي په توګه 3 دسمبر کال 1992 متحده قومونه په نړیوال کچ لمانځي خو له بده مرغه په پاکستان کې تر اوسه پورې معذورو ته خپل حقونه په صحیح توګه نه میلاویږي. په دې موقع غلام جان خان خپل تاثرات څه په دې ډول بیانوي. خو زه به تاته کوم یو احساس وشم خو پښتو چې ماتل د وایي چې چیرته اور بلیږي هغه ځای سوځېږي. مزدوري ته هر یو مشکل ده. مزدوري د بیماری حالات ته ګوشي دا د خرچي حالات ته ګوشي دا د کور د شوردا د ګرځدا حالات ته ګوشي دا ان په هر حالات چې د پریشان ده او سہولیات د لپاره د موږ په خاص په لکه مروت چې نسته دي او نه جوړ شوی دي. الانکه هر ادارې چې د مزدور حق ده په هر ادارې چې د مزدور خپل حقوق پراته دي خو یوې ادارې هم د مزدورو د حقوقو سپروا نه ده کړې. همیشه د لپاره د لکه مروت چې مزدور چې کوم دي په هر مشکلات چې ولاړی په هر مشکلات چې پساوي او د لپاره موږ دا ریکوست حکومت ته ورکو دولتمنو خلکو ته ورکو د حکومت هر ادارې ته ورکو چې مزدور سره د دوی یو هیلپ وکي. دا چې مزدور ډیر دي چې هغه په کورونو چې دي چې دیغه ته ویلچیر ضرورت تا چاته دي ډاکټر ضرورت تا چاته دي یعنی صحت هر یو چې کومه مسله ده عوامو ته د افسرانو ته دا خبره معلومه ده دا څه نه پټه نه ده خو به هر حال موږ دا وایو چې د مزدوري په هر لحاظ باندې مزدورای ده اگر د هر لحاظ باندې محتاج ده حکومت ته موږ دا ریکوست ورکو او چې کوم سیاسي خلک یې ته موږ دا ریکوست ورکو چې مزدور پوره هیلپ سي په هر ملک چې د مزدور خپل پروجیکټونه چې کوم دي هغه سوي دي هغه د لپاره موجود پر سہولیات فراهم دي او موږ لکه مروت چې کوم د الخیا په پاکستان چې یا په خیبر پختونخوا چې مزدور د لپاره هیڅ یو افر نشته چې هغه مزدوري سہولیات نه واخلي. الخدمت فاونډیشن جنرال سیکریټري ګلنور خان وی چې موږ به په هر چوکاټ باندې د معذورو خلکو ملاتړ کوو. آصف الله بھائی چې کوم دلته د دو هډ ده لکی ډسټریکټ لیول باندې هغه زه اپریشیټ کوم چې مزدور د لپاره د یو आवाज ټیک کړای دا او ډېر بهترین انداز سره لګیا دا. موږ د جماعت اسلامي او د الخدمت فاونډیشن له طرف نه دوی ته مکمل سپورټ دا والحمدلله سپورټ کړي مو دي دا مزدوري ځکه چې دا هم د معاشره حصہ دا یو بوج به موږ نه ګڼو دو د لپاره به موږ هر ممکن کوشش کوو څرنګه چې روغو خلکو لپاره لګیو هغې نه به زیات تر موږ دو د لپاره کوشش کوو چې دو ته موږ په هر څه شي چې څرنګه موږ خپله حصه ګڼو دا هم د موږ زمن دي د موږ وروڼه دي د دې معاشرې کښلوالی ده موږ به دو په هر فورم باندې بهترین انداز انشاءالله سپورټ کوو. آصف الله بھائی چې څرنګه هم موږ نه د الخدمت فاونډیشن نه تعاون غواړي موږ به د دې مزدورو دپاره شپه ورځ یوه کوو او دوی په هر فورم باندې انشاءالله موږ سپورټ کوو. په دغه موقع فلاحي ادارو مشران او حکومتي واکمنو خلکو ته یقین ورکړو چې حکومت معذورو ته ځانګړې توجه او پلان لري. زبیر انجم ATV سرای نورنګ.